زما عزتمندو، نن زموږ د هر ملګري خاص کر کاروباري طبقه یا دکاندار حضرات چې کوم دي د هغوی دا شکایت وي چې موږ کاروبار شروع کو، دکان مو شروع کو، خو ورځ پر ورځ چې کوم دی زموږ کاروبار هغه ترقۍ په ځای باندې زوال ته روان دی، د ګټې په ځای باندې نقصان ته روان دی او دغې سره پریشانه دی. او د هر تاجر او د هر کاروباري دا جړه ده یاره د دکان نه مو آمدن دومره نشته دی چې څومره موږ په دې دکان باندې لګوو، پیسه بندوو خو پیسه راوځي نه. او دغې نقصان او دې تاوان چې کوم دی هر کاروباري او هر تاجر نن پریشانه کړی دی. نو د دې دپاره چې کوم ملګري هم داسې کاروبار کې په تاوان روان دي، دکانونه نه چلیږي یا نقصان کیږي، نو مختصر غونته صورت دی د قرآن مجید په 20مه سپاره کې دی، سورة القصص. سورة القصص دا په 20مه سپاره کې دی. دغه آیات چې کوم دکاندار یا تاجر ولیکي او د ده د دکان تاوان کیږي، یعنی نقصان یې کیږي، د ګټې په ځای باندې دکان نقصان ته روان دی، او دا صورت دی ولیکي په کاغذ باندې او اویزه یې کې په دکان کې ولګوي، نو انشاءالله ډېر زر به چې کوم دی د دې دکان په ترقۍ هم روان شي او د نقصان او د خسارې نه به چې کوم دی هم محفوظه وي. انتهایی مجرب او آزموده عمل دی. انتهایی وړوکی صورت دی، سورة القصص پارا نمبر 20 20مه سپاره کې دی.